أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون لا يتقون. صدق الله العظيم. سورة الشعراء نور لسم پارا لسم نمبر آیت دی. دی رکو دا مخی رکو سر ربط او مناسبت دادی چی پا مخی رکو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا اللہ پاک دا طرف نا تسلی بیان شو. پا دی رکو کی ہم اللہ پاک نبی علیہ السلام تا تسلی ورکی پا ذکر کولو دا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام دا کہ موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا رضا دا پارت تکالیف برداشت کرو دغی بنا باندی تم دا اللہ دا رضا دا پارت تکالیف برداشت کوا او خپکی گما. اللہ جل شانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تا کلچی دا مدین نرا روان شو بی بی ور سردا او کوہی دور ترا ورسیدو او بی بی تند اور مطالبو کچی اخنیدا او دم متوی چی اخنیدا لارا بم معلوم کوس اور اس کروٹا بم روڑو مخی واقعات سورة توحا کے تیرہ شویدہ علتا چی کوہی دور تا موسیٰ علیہ السلام ان اخوات لار اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام تا نبوت ورکو او دتیوی چی تبلار شی یو ظالم قوم دی چی آغا دا فرعون دی آغا تبلار شی دی زمانہ فرمانی کی. موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین تا خپل عذر بیان کہ یا اللہ زخو یریکم اسی دی زمان تکذیب ہوئی زوتیم چیز پیغمبر مودی زمان اونمن دشمنی میں ہوکی او دیم زمان جب کی لکنت تی اگر جب تا زمان تکلیف رسیدل دی زمان دغه یو عذر دی چې دی زمان تکذیبو کی زمان با زرد تک کی خباب شم دا دی پا بنا زمان سر زمان رو حضرت حارون علیہ السلام ملگری کر او بل دا دی پا ما باندی او دعوام شتا دی لما سڑی مڑکڑی ایو فرعونی خو مڑکڑ ماسی نزلال شم دعوت ورکم و دی میں قتل کی اللہ تو فرمائی دی تانو چی قتل کو یعنی گا ماں زدر سرین سچتے وی دا ٹول ز اورم او ستا پا ہر حال خبردار زیم لار شم. موسیٰ علیہ السلام راغی فرعون دوئی چی من دا دوارا دا اللہ رب العالمین دا طرف نے پیغمبران جوڑ شوی او تو مہربانیوں کا دا بنی اسرائیل پریک دا منگ بخبل وطن شام تلال شو او دا غطا غلامان جوڑ کری تکلیفون و ظلمون پک تیرے. فرعون و توی ولیتا ما سر جن نو تیر کری ولیتا زمان پکور کی لویشوی نوی تا باندې کومه غټ احسانات کړو ته مې پسوالي نیولې وي تا زما پکور کې ډیر ښکاله جون تیر کړی او بل تا یو کار وکړو داسې کار چې ته په هغه وخت کې زما د نعمتونو ناشکري کوې تا زما سپی مړ کړ تا لما نعمتونه انعامات مې در باندې کړو د هغې په بدله کې زما د تربیت په بدله کې تا زما سړی مړ کړ. موسیٰ علیہ السلام تو فرمائی ما ستا سڑے مڑ کڑو خود پدا وقت نا خبر ما تسپتا ہو جدا سپیربا پیو سک پانے مڑ کی دا مقاسی بسا پورا راگر موسیٰ علیہ السلام ہوتے ما تپتا نو خبر او بل استاد یاری دا وجینا چی سنت پما ظلمو کی زلالا بل زیتا لالا اول تا اللہ پاک ما تبیان نبوت راکو او زی پیغمبر جوڑ دو او تا چوے چی پتا ما انعامات و احسانات کری دی
احسان دې دا کړی دي چې زما قوم د ټول غلام کړی دي دا ست احسان فرعون ته فرعون وایي زه خدای یم او موسی علیہ السلام پیغمبر دی او ته څنګه خبره کوي استاد احسان زما قوم بني اسرائیل ته غلامان جوړ کړی ته مې سره خبره کوي معلومه دا شو چې حق خبره کې هر چا ته فرعون وی زه خدای یم موسی علیہ السلام ته احسانات خبره یو خبره خو د احسان دی وکړه دا غي جواب درته ملو چې احسان په صاحب دي نشته بل فرعون وتوی خارق العالمین د نظام بادشاہ سو موسی علیہ السلام دا الله رب العالمین د توحید دلائل شروع رب السماوات والارض وما بينهما اگر رب دې اسمانونه پیدا کړی زمکه پیدا کړی سچ د دې په منځ کې د دې ټولو بادشاہ دا غلط کتا یقین کوي خدا غلط دی فرعون سره چې کوم پالشان ناس د چې کوم د تبه چې خدای غټ غټ وزیران وسره ناس لکه اکثر دي خانانو سره هغه پالشان ګرځي چمچي نو خان خي خو هغه چمچي دی کله کله خان خي چې کوم چمچي وینا غلط بیکار څوک دی فرعون دی خپل ملګر دی ملګر ته مغوت کنه و غوړي در شوی ټوک یو کړی موسی علیہ السلام خدای الله د وحدانیت دلایل وړاندې کړ دی فرعون دی پس ټوکې کې دا اوري کنه سوی اورینا موسی علیہ السلام وای دا استاسو پرځي صرف د ځمکې اسمانونو نه استاسو پرځي او استاسو چې کوم پلانان مخکې تیر شوی دي دا غیر مبدل اوس مې تاسو واضح ته خو زه خدای ته خدای دی ستارب الله ستاد فقوانو پلارانو رب الله فرعون بیا دې ملګرو ته وي دا سړی وي چې د پیغمبر او تاسو ته راغلي نعوذ بالله دا غلي ونی دي حق خبره چې کې بیا تاسو وي دا لیونی خپل ځان ته روح کاری دو چې بي وقوف او موسی علیہ السلام چې پیغمبرو داغه بارکه داسې خبرې کوي حق خبره چې کې خلک به تار سو کله بسوي لکه زمونږ دا تبلیغي ملګری اکثر چې تبلیغ کوي دا بل زناور وي دوی له امریکا پیسې ورکړي دا خو زم ډېر کار کوي په ګاره کې انګريزانو انځوان دې په لور کې د دین کار کاوه یو امریکا درکې د امریکا پیسې ولګي دي کنه انډیا دې ورکې روس دې ورکې چین دې ورکې دا ټول دې ورکې دین دا الله خوري دا ظالمان د دې د پرچاله پیسې ورکې اذان له خپل کور باندې دا الله په دین تعالی انګريز پیسې نه درکې چې دا خور اخوي بنکا چې څوک دا خبره کوي دا د تبلیغ او د دین سره خو غوسه اوس یو سړی مونږ کوي نو کافر دا خوخه یو سړی جمعه ته تراولي نو کافر دا خوخه کافر تعالی پیسې صدر کوي چې مړکې دي دا څه ولې کوي کافر وای زما دین د خور شي او مسلمان دا د ختم شي نو کافر پاغي مهنت کوي او دا غي د پارا دا مختلف انجوګان افاره کړی چې د مسلمانانو دین ختم شي او د عیسایانو د يهوديان دین خور شي دا تعالی پیسې درکې چې تصور میاشتې لګو ته چې لو لګو او دا الله دین خلق ته بیان دا خبره هغه سوفي چې هغه نه پوي دا خبره د عزت خبره نو فرعون دې ملګرو ته وی دا سړی د پیغمبر ما نعوذ بالله د علی ولی موسی علیہ السلام ته فرمای رب د اسمانونو رب د زمکو رب د مشرق او رب د مغرب هغه رب دی چې هغه ځوتي ټول پیدا کړی ته خدای دی کچری عقل درکی ان کنتم تعقلون که تاسو کې عقل نو فرعون کې خو عقل نو کړ دوی زه خدای یم ته کې عقل دا به وقوف شي او بیا دې خو کله چې سړی لا جواب شناغه بدمعشي شروع دا د دنیا قانون دی ګور ابراهيم عليه السلام مقابل کې چې نمرود لا جواب شو هغه بدمعشي شروع اور کې باندې واچو ها او باندې سوځو دا چل بد سره ابراهيم عليه السلام ته خپل پلار لا جواب شو مړ باندې کوم رجم باندې کوم لارجمنك وهجرني مليا ظلما وسف
ولی غصه شو خبره کې گیر شو نو چې خبره کې گیر شي کنځلې بم کې بدردي بم کې بدمعشي بم کې اول سبا کې او الا بکې چې کله خبره کې گیر شي فرعون گیر شو دزر خو خبره پاتې نه شو دغه وې زه خدای يم کړ خو دلیل ورسره نو چې دلیل نو سوی ها تا زمان علاوه بل چا تخدای اوې تا بزقیت پانځه باندې کړه بعد وخت کې سره وي مړ باندې کړ جیل کې باندې واچو هغه باندې سره کوم دغه وکړ دا الوی چې سره گیر شي چې تا سره دلیل ستم دلیل وای کړ جنگ ولکې موسی علیہ السلام دې خطو ما جیل کې چې نو کچره تا تما دلیل وروړل بیا موسی علیہ السلام فرعون وتوي خط دلیل د سره شته بالکل دلیل نه دلایل موسی علیہ السلام په دې کې خپل همسا خوشي همسا نه غټ مار جوړ شو غټ شورو کې ورګوټ بیا بچي له وخت سم بغټ شو ثعبان مومن غټ مار یو خدا معجزه ګیلا سور واچو همسا شو او دا غینه بعد خیلا سکس ترخت دنک چراوی وس دستومه پشان پړقېدو خسترانه کولا او اس تکلیف وطن باز دیجه کې موسی علیہ السلام میدان وګټو فرعون پیش چې میدان کامیابی ته حاصل سم دلایل پیش کړ دا غینه بعد بیا د مقابله صورت شروع شو دا ان شاء الله بیا راشي الله پاک فرمایي وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى او یاد دا وخت आवाज وکړ ربستا موسی علیہ السلام ته پکمشپا چې د مدین را روان دي او خپل علاقې ته راځي دس आवाज ان اتل قوم الظالمین چې تلار چاغه قوم ته چې ظالمان دي قوم فرعون قوم د فرعون دي الا يتقون يدين يريږي چې تابعداري زمو کی قال ربي اني اخاف ان يكذبون او موسی علیہ السلام رب زما یقینا یریګما چې دی زما تکذیب کی ويضيق صدري وتنگ بشي زما سینا د دې د تکذیب د وجنا ولا ينطلق لساني او بن چلیږي جب زما ارسل الى هارون پستولیگا زما سر هارون علیہ السلام په نبوت باندې فارسل پستولیگا نبوت او رسالت دی هارون علیہ السلام ته زما ملګری کا ولهم علی ذنب او د دوی د پاره په ما باندې دعوا د سر زمون سړی دی مړ کړي هغه په باندې دښمنی ده فاخاف پس یریګم ان یقتلون چې دی به ما قتل کی قال الله پاک فرمایل کلا هرگز دا سند چې دی تا قتل کی اسم درته نشي ورزا الله چې د تویزا نبی يرد سره فذهبا تاسو دوړ لاشي بیا آیاتنا زمنګ په معجزات باندې ان معكم مستمعون یقینا من تاسو سر اوریدونکو تاسو د وینا سچ وایزي اور لاشي فاتیا پس تاسو ورشي فرعون دی فرعون تا فقولا پس تاسو دوړ وایي دی فرعون تا ان رسول رب العالمين یقینا هر یو زمن رسول رب العالمین ان ارسل معنا بني اسرائيل دا چې تو لګ زمون سرا شانت بني اسرائيل قوم قال لم نربك فينا وليدا او فرعون دی موسی علیہ السلام تا آیا من تربیت مو کړي ستا په خپل کور کې ولیدن په ماشوم والي کې ولبست فينا من عمرك سنين او تا وخت رګړو زمون په کور کې د خپل عمر نه 100 کالا 10 کالا وفعلت فعلتك التي فعلت او تاوكو فعلتك التي اغكار فعلت جتاكم کړي دي وانت من الكافرين وتزمت نعمتنا شکر کوونکی وي قال فعلت ايضا وانا من الضالين او موسی علیہ السلام ما کړو دا کار په دا وخت زوم ته خبرونه ما تاسو پته و چې دی بمړ کی ففررت منكم فزلال مستاسل لما خفتكم هل کله چې زه یرید مستاسد دشمنینا فوهب لي ربي حكما فسراك ما طلب زما حكما پیغمبري وجعلني من المرسلين وسيغرزلم د پیغمبرانو د جماعتنا وتلك نعمه تمنها علي او داس دا نعمت چې یادې ماتا ان عبدت بني اسرائيل چې تا غلامان جوړ کړی د بني اسرائيل نه ستدې سن تمہارے احسانات ذکر کی قوم در غلامان جوړ کړی احسان یاد فرعون بیزت شکر قال فرعون وما رب العالمين
وی فرعون رب العالمین کم ذات دی؟ قال رب السماوات والارض وما بینهما. وی موسی علیہ السلام رب د اسمانونو د ځمکې او چې په مابین د دې دواړو کې رب هغه ذات دی. ان کنتم موقنین که چېرې تاسو یقین کوونکي. قال لمن حوله ولا تستمعون. وی فرعون هغه چاته چې کوم چاپېره د نه تالي سټ ناست د چې کوم تالي سټ نوکران پالشیان، الا تستمعون، آیا تاسو نه اورئ؟ تاسو ویل کې بیکاره سړی. معلومه دا شوه چې کله حق خبره کې خلک به د پسې ټوکې وکړي، خو حق خبره به کې پروا به د چا نه کوي. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. وی موسی علیہ السلام رب ستاسو الله دی، ورب آبائكم الأولين، او دغه رب ستاسو د پخوانو پلارانو دی. یوازې ستاسو رب نه بلکې ستاسو پلاران هم دغه رب پیدا کړي، هغه اومنې خان دی ما. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. وی فرعون یقینا پیغمبر ستاسو الذي غزات ارسل اليكم چرا لګل شوی دی تاسو ته لمجنون، خامخا دا مجنون او لیونی دی. نعوذ بالله. تاسو ته دا سړی وي پیغمبر ما، نعوذ بالله دا لیونی موسی علیہ السلام یا څونه ظالم. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما. وی موسی علیہ السلام رب د مشرق دی او د مغرب دی او په مابین د دې دواړو کې دي. ان کنتم تعقلون که چېرې تاسو عقل لرئ، که عقل درکې وي رب هغه دی، ته رب نه یې، خو دې کې خو عقلونه. قال لئن اتخذت إلها غيري. وی فرعون که چېرې ته ونیسې الها غیري، خدای سوا زمانه علاوه د بل چا ته خدای وي، لأجعلنك من المسجونين. زب خامخا وګرځم تا د قیدیانو نه، قید کې به دې واچو، سزا به درکړم که چېرې ما نه علاوه د بل چا ته څه وي خدای دې. قال ولو جئتك بشيء مبين. وی موسی علیہ السلام اگر چې ما راتل کړي تاسو ته په یو څیز ښکاره باندې، بیا هم جد کې. قال فات به ان كنت من الصادقين. فرعون وی تروړ فات به تراتل که تخپل یو هغه معجزه باندې ان كنت من الصادقين که چېرې ته رښتونی نه یې. فالقى عصاه، پس وغورځول خپل همسا موسی علیہ السلام. فاذا هي ثعبان مبين، پس ناګهانه دا یو اژدها وښکاره اژدها. ونزع يده، او رويست موسی علیہ السلام خپل لاس. فاذا هي بيضاء للناظرين، پس ناګهانه دا ډېر زیات سپینو د کتونکو لپاره ډېر زیات ښایسته د سپوږمۍ په شان رڼا به کوله. د موسی علیہ السلام یو معجزه ده. واخر